علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. صحابه ته قیل اذا الله رسول سوق مؤمن نه دی. تاسو کو دومره غوسه تاسو کو دا خبرې داسې کوئ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام به اهم خبره ډیره په نرمۍ کوله. بعض اوقات به نبی علیہ الصلوۃ والسلام لهجه سخت شو. په دې موقع باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. درې ځله نبی علیہ الصلوۃ والسلام او چې کله به نبی علیہ السلام خبرې له زور ورکو تاکید به ورکو نو خبره به درې ځله ارشاد فرمایل والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. صحابه ته الله رسول څوک مؤمن نه دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل هغه سړی مؤمن نه دی چې د دنه گاونډي په تکلیف کې. هغه سړی مؤمن نه دی چې د چا نه گاونډي په تکلیف کې. اوس گویا نبی علیہ الصلوۃ والسلام د ایمان معیار د حسن سلوک ښودلی دی چې ستا اخلاق ښایسته دي، ستا کردار ښایسته دی، ستا نه گاونډي خوشحاله دی نو ته مؤمن یې. او که چېرې تا ایمان ناوړی دی، تا عبادات کې مصلي دې ستړي کړې او لګیا یې بس هر وخت اودس دی او مونځ دی او د قرآن تلاوت دی او ذکر اذکار دی خو ګاونډي ته نه خفه دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي والله لا يؤمن. د الله په ذات مې دې قسم وي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته د قسم خوړلو ضرورت نه و. نبی علیہ الصلوۃ والسلام خو صادق او امین ذات دی. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام خبره خو د الله خبره ده ځکه چې الله رب العزت فرمایي وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام چرته د ځان نه خبره نه کوي چې کومه خبره کوي د تسی د الله رب العزت د طرف نه وحي کیږي. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیا هم د تاکید لپاره قسم کوي والله لا يؤمن. د الله په ذات مې د قسمی چې هغه سړی مؤمن نه دی. اې الله رسول کوم سړی مؤمن نه دی؟ نبی علیہ السلام فرمایل هغه سړی چې د تکلیف نه د گاونډي په امن کې نه